نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. سورة الرعد دیار لسم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورت تا سورة الرعد وی زکچی پدی سورت کی در رعد فرشتی ذکر دی. دا سورت مکی سورت دی دا ہجرت دا نبی علیہ السلام نوڑان دی نازل دی. اعتباد ترتیب قرآن سرا دیار لسم سورت دی. دا نازل دو پلحاظ سرا دا سورت شپگ 90 نمبر نازل دی. دی سورة الرعد دا سور یوسف سر ربط او مناسبت دادی چی دا سور یوسف پا آخرہ کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو. دا دی سورة الرعد پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی گی. یا دا مکی سورت پا آخرہ کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو. دی سورة الرعد پا آخرہ کی بہم صداقت دا قرآن ذکر کی گی. یا دا مکی سورت پا شروع کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات یوسف علیہ السلام بیان شو. دی سورت پا شروع کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل وحی قرآنی بیانی گی. دی سورت کی شپگ رکوعات 3 آیاتن دی. دا سورت چونکہ مکی دی پا مکی سورتن کی 3 قسم مضامین بیانی گی. اول اللہ رب العالمین توحید او داغی دلائل ورسرا پا مشرکان و کافران و دا اللہ رب العالمین دا توحید منکرین و باندی تردید. دویم مضمون دا مکی سورتن کی رسالت دا نبی علیہ السلام او دا حقیق دلائل با بیان شی. او ورسربا دا منکرین رسالت شبہات او دا حقیق جوابات ذکر شی. او دریم مضمون پا مکی سورتن کی عقیدہ دا آخرت او دلائل بیانے گی. او ورسربا دا منکرین آخرت انجام او داغید شبہات و جوابات ذکر شی. پدی اولنی رکو دا دی سورت کی صداقت دا قرآن کریم اللہ پاک بیانے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل ذکر کے چھتا کم کتاب تاسلولی دا قرآن او اغا وحی پیغمبر علیہ السلام چتا تکیگی دارشتنی وحی دی. وحی دا نبی علیہ السلام دو قسم دا چتا اللہ پاک دا طرف نور تکیگی نیو وحی مطلود چاگل استلشی قرآن کریم دی. او دویم وحی غیر مطلود چاگان نلستلکیگی لکا حدیث قدسیہ عبادت کے داغید تلاوت نکی گی. الفاظ داغید اللہ پاک دا طرف نی ماند اللہ پاک دا طرف نوی. داغید ثبوت پا خبر متواتر سر نی بلکہ پا خبر واحد سر ہم کی دیش. دا دوار قسم وحی نبی علیہ السلام تد اللہ پاک دا طرف نکی گی. او وحی چی نبی علیہ السلام تکیگی دا دلیل دا دیری چی دا نبی علیہ السلام دا اللہ پاک پیغمبر او نبی دی. لیکن دا مشرکان کافران چی پا نبی علیہ السلام و پا قرآن ماند ایمان نروڑی
دا د وجې د خپل جهالت او د عناد یا الله جل شانه د خپل یووالي دلایل ذکر کی په مشرکانو باندې رد کی الله پاک فرمایي چې تاسو وګورئ دا او اسمانونه می بغیر دستونو نه پیدا کړی دا دومره لوی اسمانونه وو چې دا الله رب العالمین پیدا کړی دي بغیر دستونو نه او په اوچت باندې دي کچرته په مشاهدي سر نظر وکړي یو معمولی غنتی یو زرهم پر نئیساری یخکتر آغرزی لیکن دا دومر لوی اسمانونا او دا پخبل زی برقرار ولار چه نر آغرزی گنو دا قدرت دا رب العالمین دی انسان یو معمولی غنتی گیٹے پر خوشی کی لگ ساتھ بات کتر آغرزی کہ ہر سمر ورکوٹی ذرہ پر خوشی کے خامخالان گرازی او دومره لوی نظام د اسمانونو برا بغیر ستنو ولار د اسنه دی ولار ته الله پاک قدرت دی د غرزیدو نه محفوظ دی او بیا داسې اسمانونه چې د دنیا د قیام نه ترنن پوری پکې هیڅ قسم خرابي او کمزوري والے او زوړوالي نه راځي ترنن پاره کې هیڅ قسم خرابي نه راځي معلومه کې دا چې دا الله پاک قدرت دی مخلوق کے اسیز جوڑ کی سو وقت بعد اگر کار پریگ دی خراب شی پرزی خرابی شی ایکسپائر شی وہی ٹیم پہ دیر تیر شو ہر سمر دیر شو آخر ختم شی رب العالمین دنیا قائم کردی دا ترننا پوری مغا آسمان دی نزڑی گی نہ خرابی گی نہ ایکسپائر کی گی دا قدرت دا اللہ پاک دی دا اللہ نے علاوہ دا ہچا کار نہ دی بیا اللہ جل شانہ فرمائی چې ما په عرش باندې استوا وکړه مکه منګو تاسو ویل دي استوا د رب العالمین دا د الله جل شانہ د صفات متشابهات سره تعلق ساتي عرش تخت وي الله پاک په عرش استوا کړی دا څنګه کړی دا اهل سنت والجماعه فرمایي چې د الله پاک استوا الله ته معلومه ده مونږ ته معلومه نه ده عام طور استوا پمانا د سوریدو باندې پمانا د زین ولو باندې لیکن د رب العالمین د بار دا معناګانې په ظاهر معنی سره مناسب ندي د دې وجنه علما فرمایي چې د دې معنا الله ته معلومه ده موږ ته معلومه نه ده لکه بادشاہ په تخت باندې کېناستو مخلوق د پاره چې ذکر شي الته استوا پمانا د کېناستلو راځي او کېناستل صفت د مخلوق دي او رب العالمین د صفات د مخلوق نه پاک دي ځکه مخلوق باندې فنا راځي مخلوق کی ترکیب راځي مخلوق احتیاج لري او رب العالمین د صفات نه پاک دي الله جل شانه د استوا په معنا خپل پیږي مخلوق د استوا په معنا باندې نه پیږي استوا یې کړی دا زمون په ایمان دي معنی الله پاک ته معلومه ده د مخلوق پشان استوا نه ده او د مخلوق ته مشابهت الله جل شانه پاک دي بیا الله پاک فرمایي چې ما دانور او سپوږمۍ مسخر کړی دي نور او سپوږمۍ الله پاک مسخر کړی دي په خپل اندازه باندې روان دي نه د خپل ټیم نه مخکې کیږي نه رستو کیږي نه خرابيږي نه زړیږي او نه راغورځيږي اس قسم فرق پکې نه راځي دا بجاری تر د قیامت پورې د انور خپل دایره د باغې کې چکر وي د سپوږمۍ خپل محور د باغې کې چکر وي د خپل زین بل ځای ته بدلیږي نه کوم چې الله ولا مقرر کړی دی کې د خپل چکر وي تاسو ګورئ انور راخیږي د مشرق نه ورځيږي په مغرب باندې سبا ګور سار بیا راخیږي د مشرق نه واپس ورځيږي په مغرب چرتم نور شمال طرف ته جنوب طرف ته لاندې چرتم د خپل محور او د خپل زاویه نه بدل نشو دا بدلون کې ذات یو الله پاک عقل غواړي نن سبا داسې به ایمان خلک مشته چې دا الله جل شانه د وجود نه انکار کوي حالانکه یو معمولی غونتی سیس بغیر کاریگر دنیا کې قیام نه لري دنیوي اسبابو کې دا دومره دنیا دا بغیر الله پیدا کړي یو معمولی غونتی سړی یو قلم راوالي چې
چاغي باندې لیکل کوي دا یو قلم بغیر کاریګر نه جوړي دنیا کې لا نور موجودات پرېږدم نو دا دومره نظام دا پخپله چلی دا خامخا یو ذات چلی چې هغه ذات یو الله پاک او بیا الله جل شانه فرمایي چې د دې ټولو کارونو مدبر او چلوونکی ذات زیم خو چې چاته الله پاک د عقل سترګې ړندې کړي هغې د الله پاک د وجود نه انکار کوي بیا الله جل شانه د خپل وحدانیت دلایل نور بیانوي ځمکه مې خوره کړه په هغې مې درانه درانه غرونه کېښودل په هغې کې مې نهرونه جاري کړل په هغې کې مې وجات زرغون کړل قسم قسم میوې مې پکې پیدا کړي په هغې باندې شپه او ورځ راځي دا ټول الله جل شانه د یووالي دلیل ځمکه ده یو ځمکه ده یو قسم اوبه دي یو قسم نور دي یو قسم سپوږمۍ ده یو قسم اونه به وي خو د یو ذایقه وبدلې د بل ذایقه وبدلې یو به خوږه وي یو به ترخه وي بل او پیکه وي یو به پخې وي بل به کچه وي یو به میوه کوي بل به میوه نه کوي د یو میوې رنګ به یو رنګ د بلې میوې رنګ بل رنګ دا صفت د رب العالمین دی دا بل څوک نشي هغه خلک چې هغوی وي دا نظام پخپله چلیږي دا د عقل ړاندو اوبه یو ده ځمکه یوه ده نو په ځمکه کې دا بوټي دا ولې بدل بدل پیدا کېږي تخم چې تا وکرو وږي دې وکرو جوار دانې نو یو وږي دانې یو ځای کې شپږ وږي وکړل بل څلور وکړل بل بیخي ونه کړل نو دا پخپله که کېدې په کار خدای چې ټول یو شان که پخپله کېدې په کار یا ټول شنډ وي یا په ټولو کې ډېر ډېر وي یا په ټولو کې واړه وي که تاسو خیال کړي د جوار دانې به سپینه وکړي او وږي چې کله را زرغون کړي نو په کې سرې دانې وي په هغې کې زیړې دانې وي په هغې کې ګلابي دانې وي دا ذات د رب العالمین لاندې دې کرلې دانه ده او تا ته درکې شنه تیغه شنه تیغه بیا غټه شي په هغې کې دننه وږي کېږي نو اول شین وي او بیا شنې ټانټې په ځای تاله ښایسته وږي درکړي دا نظام د الله پاک دی لیکن هغه خلک چې هغه ناپوهه دي نو هغوی دا خبرې کوي چې دا نظام دا پخپله چلېږي د سره پخپله نه چلېږي دا چلوونکی الله دی او دا زموږ ایمان دی چې د تمام نظام بادشاه الله دی د دې دلایل نه علاوه موږ الله منو چې دا نظام الله چلي مسلمان وی دیتا چې الله څه ویلي دي دې سر بچې شم هغه قبول کړي او په هغې باندې ایمان وساتي او بیا الله جل شانه فرمایي چې په دې ځمکه کې مختلف ټوکړي دي یو بل سره پیوستې دي په دې باندې باغونه دي انګور دي فصلونه دي کجوري دي د بعضې تنه د ویښ نه یو او بر جدا او د بعضې تنه د ویښ نه جدا لکه مثال د کجوري اونې دي نو کجوري اونه د لاندې نه بیله بیلې دین علاوه نور د میوجاتو بوټي دي نو د ویښ نه یو وي او بر پاکستان کې جدا وي نو کله کله که تاسو خیال کړي باغبان کاکا په دې کې سترګه ولګوي د افغانستان کې د ملګري اکثر دیو پیژني نلګي پکې ولګوي نو چې دا نلګي او دا سترګه پکې ولګوي کم سترګه چې دې لګولې ده د دې بوټي میوه و دې ځای کې جدا وي لکه مثال د الوچې بوټي دي او د خرمانې تیغه دې پکې ولګوله نو لاندې نه به ویښ ته الوچې وي بره به پکې څه خرمانې وي او څه به الوچې کوي د توت اونه ده تا پکې د شاتوت تیغه ولګوله نو چې کومه تیغه د شاتوت تا به شاتوت کوي او کومه تیغه چې د توت تا هغه به توت کوي لاندې ویښ یو دي دا پخپله داسې نه کېږي دا د الله جل شانه قدرت دی او بیا دا الله پاک فرمایي دا کېږي په یو قسم اوبو ځمکه یوه ده اوبه یو دي نور یو دي سپوږمۍ یو ده هوا یو ده نظام ټول یو دي او څیزونه کوي مختلف دا د الله جل شانه د وحدانیت دلیل خو چې څوک یې نه مني هغه خلک د هغه ناپوهه دي نو فرمایي الف لام را الله پیږي په معنا د دې حروف باندې
دا حروف مقطعات تی دا دی معنی اللہ نے علاوہ چاہتا معلومات ندا تلک آیات الکتاب دا کتاب دا آیاتنا چتا ستلستل شیدہ دا کتاب قرآن مجید والذی او اغا وحی انجل الیکا چتا تنازل ولشی من ربکا استاد رب دا طرفنا الحق اغا حق دا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی پا قرآن باندی اللہ الذي اللہ پاک غزات تی رفع السماواتی چوچت کری دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا ترونا تاسوین دی اسمانون لرا ثم استوى على العرش یا اللہ پاک استوکڑ پا عرش باندی وسخر الشمس والقمر او اللہ پاک تابع کری دی مسخر کری دی نور او سلوک میں کلن دا طول یجری دا بچلیگی لأجل مسمع تردیو نیٹی مقرر پوری قیامت راشی نور بم راو برجیگی سکو میں بم راو برجیگی ہر سبا بدل شی ٹیم پہ پورش یدبر الامر اللہ پاک مدبر دا کارون دی یفسر آیات بیان اللہ پاک آیاتنا لعلکم دا پارا دی چتاسو بلقاء ربکم توقنون وملاقات دخبل ربان دی تاسو یقین اساتے وهو الذي ودا الله پاک غزات دی مد الارض چخور کڑی دزمکا وجعل فیها رواسیا او گرزول دی پیدا کڑی دی پدی باندی دران دران غرنا وانہارا و نہرنا ومن کل الثمرات و ہر قسم میں وجاتنا جعل فیها اللہ پاک گرزولی پدی کی زوجین جوڑ اتنین دوا یوکش اللیل النہارا اللہ پاک پٹویل شپیل رب و رزبان دے یوکش اللیلہ اللہ پاک پٹوی پدیش پباندے النہار او رزو ورز پٹشی شپا پیراشی شپا پٹشی ورز پیراشی ان فی ذالکا بے شک پدی مذکور سیزنو کی لا آیات خام خانقی دی لقوم یتفکرون دا قوم دو پارا جغی سوچو فکر کے وفی الارد پزمک کی قطعن ٹوٹی دی متجاورات نیو بالپسی پی وسطا وجنات او باغ ندی من عناب دانگرو وزرع او فٹی دو فصل ندی ونخیل او کجر دی سنوان دیو بل سرپی وسط ویخنا وغیر سنوان او دیو بل جدا جدا دویخنا یسقا بماء واحد وبکول شیب یو قسم ابو باندی ونفضل بعضها على بعض فی الاکل او منفضیل ترکو بازد دیتا پا بازی باندی فی الاکلی فزائقہ و پخوان کی یو زائقہ جدا او دبل زائقہ جدا ان فی ذالکا یقینا پدی مذکور سیزنو کی لآیات خام خانق دا اللہ دا وحدانیت دی لقوم دے قوم دا پارا یاقلون چغی عقل لری واخر